أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو د الله تعالی نه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ به صحیح سلامت به او الله پاک هم د هر قسم مشکلاتو پریشانو او مصیبتونو چې کوم دی وساته. عزتمندو نن به زه تاسو ته د هغې کس باره کې فضیلت بیانوم څوک چې د کلام الله تلاوت کوي او د هغې په وجه هغه ته د دعا غوښتلو چې کوم دی فرصت نه میلاویږي او د هغې نه پس چې کوم دی د قرآن پاک فضیلت په نورو کلامونو باندې د حدیث مبارک په رڼا کې تاسو ته بیانوم. یو حدیث مبارک دی عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. مفهوم داسې دی د ابي سعید رضی الله تعالی عنه نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ارشاد مبارک نقل شوی دی چې د الله تعالی دا فرمان دی چې چاته د قرآن شریف د مشغولتیا په وجه د ذکر کولو او دعاګانو غوښتلو فرصت نه وي هغه ته به د ټولو دعاګانو غوښتونکو نه زیاته ورکړه کومه او د الله جل شانه کلام ته په ټولو کلامونو داسې فضیلت حاصل دی لکه څنګه چې په خپله الله جل شانه ته په ټول مخلوق باندې فضیلت حاصل دی. یعنې چې څوک د قرآن پاک په یادولو یا زده کولو پوهه کېدلو کې تر دې حده مشغول وي چې د بلې دعا بغیر غوښتلو وخت ورته نه میلاویږي. یعنې د قرآن پاک زده کړه کوي، په مدرسه کې وي، په کور کې وي، استاد سره ناست وي، د کلام پاک زده کړه کوي، د هغې ترجمه کوي، د هغې په معنا مفهوم ځان پوه کوي، نو زه به ورله د دعا غوښتونکو نه هم بهتر څیز ورکوم. د دنیا والو لیدلې کتلې خبره ده چې کله څوک د خوراک څیز تقسیموي او څوک مټایي اخیستونکي هم د هغه په کار کې مشغول وي او د هغې د وجې راتلی نه شي نو یقینا د هغه برخه د ړومبۍ نه ویستلی شي. بل حدیث مبارک کې هم په دې موقع دا خبره ذکر شوې ده چې زه به هغه ته د شکرګزاره بندګانو د ثواب نه بهتر ثواب ورکوم. زموږ عزتمندو څومره چې کوم دی د فضیلت خبره ده چې څوک په کلام الله کې دومره حده پورې مشغول دی چې د نورو دعاګانو غوښتلو فرصت نه میلاویږي نو الله جل شانه وفرمایل مفهوم یې داسې دی چې د ټولو دعاګانو غوښتونکو زه دته چې کوم دی بهتر ورکړه ورکوم. او کلام الله چونکې د الله جل شانه آخري اسماني کتاب دی او د دې په نزول سره ټول چې کوم دی د دې نه مخکې اسماني کتابونه منسوخ شو اوس چې کوم دی صرف دا الله جل شانه آخري اسماني کتاب پاتې دی او د دې د حفاظت ذمهداري الله جل شانه په خپله اخیستې. زموږ عزتمندو نو د دې چې کوم دی زده کړه کول د دې په معنا مفهوم ځان پوهول او دا د خپل ژوند مقصد جوړول چې کوم دی دا ټوله سراسر د دین او د دنیا د دواړو ګټه ده. الله جل شانه دې پې ما له هم توفیق راکړي او تاسو له هم. عزتمندو اخر کې تاسو ته یو عاجزانه ګزارش کوم کوم چې تاسو زمونږ د وظایف چینل باندې نوي یعنې مهرباني وکړئ چې زمونږ د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ دپاره دی چې تاسو زمونږ هر نوي راتلونکي ویډیو باره کې نوټیفیکیشن میلاویږي او زمونږ دا ویډیو لایک هم کړئ او د صدقې جاریه په طور خپلو دوستانو عزیزانو رشته دارانو سره ضرور شیر کړئ او آخر کې کمنټ سیکشن کې موږ ته چې کوم دی د خپلې قیمتي رایې باره کې ضرور آګاه چې کوم دی وفرمایئ. و آخر دعوانا